أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. نانی درس کے انشاءاللہ العزیز سورۃ توبہ پارہ نمبر 10 رکوع نمبر 4 آیات نمبر 28 یو آیات ویلے کی گئی. اس دے آیات کی اللہ جل جلالہ فرمائی یقیناً چنینو آغا مشرکان دا ناپاک کدی فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا نن نبات چنینو آغا دوی با دی جماعت تا چنینو آغا ننزدیکی گی. وزدیکی چنینو آغا دا خبر چی دا کافر چنینو آغا پا کم اعتبار سر چنینو آغا ناپاک کدی. نو بعضی حضرات چنینو آغا ذکر کردی دی لکه مثال په طور کې الحسن ابن صالح رحمه الله هغوی وی کافر داسې چې دی نو هغه نجس دی لکه څنګه چې دی نو هغه سپی او خنزیر نجس دی. وی څنګه چې هغه د سړي سره ولګي او بیا به هغه ځای انځي نو دغه شانتي که چا سره څوک کافر سره ولګېدو لاس دی ولګېدلو نو دی به بیا لاس انځي. وی څنګه چې هغه نجس دی داسې دا دی. دویم قول چې دی نو هغه د امام مالک رحمه الله دی. امام مالک رحمت الله علیه فرمایي چې نجس دا چې دی نو هغه دوی په ظاهر په اعتبار سره هم دی او د باطن په اعتبار سره د عقیدې په اعتبار سره هم دی. نو چې کله دوی د ظاهر په اعتبار سره هم دی او د عقیدې په اعتبار سره هم دی نو هر کافر ته دا حکم شامل دی. او دغه شان د مسجد الحرام مسجد نه مراد هم هر جماعت نه نو په مخ د ځمکه باندې د یو جماعت ته چې نو هغه هم یو کافر نشي داخلېدلی. دې ته چې نو هغه په جماعت کې داخلېدل چې نو هغه اجازه دا نشته. امام شافعي رحمت الله علیه چې نو هغه دا فرمایي هغوی چې مسجد الحرام او دغه شان امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه هم دغوی چې د مسجد الحرام نه مراد چې نو هغه بیت الله شریف هم دی او د بیت الله شریف چې کم مکه حرم دی نو دغه ټول حرم ته کافر چې نو هغه نشي داخلېدلی. نه نو هغه په ظاهر په لحاظ سره هم وایي ګنده دی دقیقې او باطن په لحاظ باندې هم نو کافر دغه مسجد حرم ته چې نو هغه نشي نو داخلېدلی. البته کله د ظاهر چې نو هغه پاکي نور جماعتونو ته چې نو هغه داخلېدلی شي. زمونږ د امام ابو حنیفه رحمه الله امام اعظم امام ابو حنیفه رحمه الله نعمان ابن ثابت نو دی چې نو هغه فرمایي وی دی چې نو کافر د ظاهر په اعتبار سره چې نو هغه نه دی ګنده. دلته الله پاک چې کم نجسواله ویلې دی نو د دې نجاست نه مراد چې نو هغه نجاست باطنی دی او نجاست باطنی دا هغه نو غلطه عقیده ده. نو چې کله اوس د نجاست باطنی دا هغه پر اړه کې د کم شرک او کفر پروت دی نو هغه سخاوالی طرف ته دی نو هغه اشاره ده نه چې نو هغه ظاهري په د باندې چې نو هغه سخاواله نشتی نو د جماعت ته داخلې دی شي. مسجد حرم ته هم راتلی شي دغه شان چې نو هغه بیت الله شریف ته هم تلی شي او مسجد نبوي ته هم راتلی شي. هر یو جماعت ته کافر چې نو هغه تلی شي. شرط ولا دا دی چې په ظاهر باندې سګندګي نه ها که اوس د په ظاهر باندې چې نو هغه سګندګي و نو بیا په دغه صورت کې ولا داخلېدل نشتی. خو که ظاهري چې نو هغه سګندګي نه و نو دلته د نجاست نه مراد نجاست حقیقي دی دا باطنی دی او نجاست باطنی چې نو هغه د کفر د شرک عقیده ده د داخلي دی شي. او د دې آیات چې نو هغه امام ابو حنیفه رحمه الله ترجمه دا کوي فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا ورسته د دې کال نه د مسجد حرام ته نشي داخلي دی نو مسجد حرام ته د چې نو په تور د غلبې سره چې نو هغه نشي داخلي دی. چې لکه څنګه به د دې نه مخکې دوی ول که خیال مو کړی مونږ چې نو هغه د سورج څنګه شروع کو نو وړاندبني آیات کې چې نو هغه اعلان شو براءة من الله ورسوله مشرکانو ته چې نو هغه د الله او د الله د رسول د طرف نه اعلان براءت دی
اوس چې کله دغه اعلان براءت وشولو نو مونږ آلته د دې آیات چې نو هغه حواله ورکړو. مونږ وی آیات نمبر 28 کې چې نو هغه به بیا راشي چې د نه ورسته به دوی مسجد حرام ته چې نو هغه نشي داخلي دي. هغه به څنګه نشي داخلي دي؟ نو آلته بیا مونږ وضاحت کړو چې په سن 9 هجری کې حضور علیه الصلاۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په امارت کې چې نو هغه د جهاد د حج قافله راولېږله د هغوی حج لرالل او په هغې کې د دغې براءت اعلان هم ولو. نو د دغې براءت د اعلان دپاره نبي علیه الصلاۃ والسلام چې نو حضرت علی کرم الله وجهه چې نو هغه راولېږلو. ځکه هلته موږ ویلي ولو چې د چا به چې نو چا سره معاهده وه او هغه معاهده به یې ختموله د هغه به یا په خپله ختموله یا به د هغه قریبي رشتهدار چې څوک و هغه. نو حضرت علی رضی الله تعالی عنه رالو او د دوی د جماعت ته د نه داخلېدو اعلان. نو حضرت علی رضی الله تعالی عنه چې نو حدیثو کتابونو کې راځي هغه دا اعلان کړو فلا یحجن لا یحجن نن بعد چې نو هغه لا یحجن بعد عامهم هذا د دې کال نه وروسته به چې نو هغه کافران د بیت الله شریف چې نو هغه حج نه کوي. دغه مخکې مونږ ویلو کافرانو به هم حج کولو. او دویم اعلان یې ورسره وکړو ولا یطوفن البیت عریانا او به بربنډه باندې تاسو چې په کم طریقې د بیت الله شریف طواف کوئ نو داسې به طواف هم نه کوئ. نو ځکه امام ابو حنیفه رحمه الله وایي دې نه مراد نو هغه دقه دی نور نو هغه عام جماعت ته کافر داخلېدی شي تلی شي خو په طور د غلبه چې نو هغه نه شي تلی دی او په هغې کې خپل عبادت چې نو هغه نه کوي د دغې اجازت چې نو هغه ورسره دا نشته. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ. اوس دې آیات کې چې نو الله رب العزت د مسلمانانو ته چې نو هغه یو تسلی هم ورکوي او د هغوی د عقیدې چې نو هغه اصلاح هم کوي. اوس نو هغه بیت الله شریف چې نو هغه د حج موسم نو مخکې مونږ څنګه چې وی چې په هغه وخت کې به کافر هم راتلل مسلمانان به هم راتلل ټولو به چې نو هغه حج کولو. نو د حج په موسم باندې مکه مکرمه کې خپل څه فایداوار یا څه نه ولو خو دا خلک به چې راتلل نو دوی به ځان سره مال تجارت او دا به راوړل نو دغې خلکو به سره هلتې اخیستل خرڅول چې نو هغه دا وکړل. نو چې کله دوی به دغه اخیستل خرڅول او دا به یې کولو نو په دې وجه باندې دوی سره به نو هغه لین دین وشولو تجارت به وشولو نفع به ورته میلاوېدله. نو چې دغه نفع به میلاوېدله نو مسلمانانو زړه کې وس دا رالل که اوس مونږ دا اعلان خو وشو اعلان براءت وشو نن نه بعد بچیانو کافر په حج باندې بند شو حرم شریف ته بچیانو هغه د عبادت له نشي راتلی. نو چې کله د حرم ته عبادت باندې بند شو نو د اطرافو نه چې کم کافر راتلل دوی به ځان سره کم مال تجارت راوړو هغه قصه خو ختمه شوله. نو دې سره خو بوز مونږ مکې خلکو ته جانو فقر و فاقه راځي ځکه چې هغو سره خو زمونږ لین دین ختم شولو. الله جل جلاله چې د هغې دپاره وی وان خفتم عیلة که چرته تاسو یریږئ د فقر او محتاجۍ نه فسوف یغنیکم الله نو زر دی چې الله پاک به تاسو مالداره کې من فضله په خپل فضل سره انشاء کاغه وغوښتله یعنی فقیري یا مالداري دا نه په اسبابو کې پرته ده نه چې نو هغه په پیداوار کې ده نه په تجارت کې ده دا خو د الله رب العزت د طرفه او بیا الله پاک هغه چاله ورکوي چې څوک د الله رب العزت ډېره چې نو هغه تابعداري کوي. نو چې کله انسان د الله پاک تابعداري کوي الله انسان بیا دغه اسبابو طرف ته چې نو هغه نه محتاجه کوي. تفسیر خازن کې چې نو هغه لیکلی دي بیا دغه نه وروستو اهل صنعا او دغه شانتي چې نو جدي والا د خلکو چې نو هغه ایمان راوړلو او دوی به بیا په ډېره لویه پیمانه باندې او اهل یمامه نو دوی به چې نو هغه کولو ځکه اهل یمامه چې نو یمامه کې به ډېر زیات چې نو هغه غنم کېدل نو دوی به بیا چې نو هغه پسه ډېر چې نو هغه غنم خلک به ورته مثال په طور کې موږ ټرکونه ټریلې ووایو په هغه وخت کې به هغې حساب سره اوښان ول نو لوی لوی قافلې د اوښانو به چې نو هغه د غلې راتللې او دقه به کېدل. نو ځکه الله وایي تاسو چې نو په ما باندې باور وکئ د ما چې نو هغه دین دا مخکې کېدی الله به ستاسو چې نو هغه ټول ترتیب چې نو هغه څه کړي برابر کړي من فضله ان شاء ان الله علیم حکیم. الله رب العزت چې نو هغه پوهه دی ستاسو په احوالو باندې حکیم او الله رب العزت چې نو هغه په هر کار کې حکمت دی. اوس حکمت کې چې نو هغه څه دی نو ډېر شي چې نو هغه خبرې دي خو یو حکمت چې نو هغه د دغه اعلان دا هم ولو چې تاسو به آینده دپاره چې نو هغه دلته څه نه کوئ حج چې نو هغه به نه کوئ. نو د دغه اعلان فایده چې نو هغه دا وه چې ګوره کافر د حضور علیه الصلاة والسلام او د مسلمانانو خلاف ول
نو کېدی شي چې دوی چې نو الله پیغمبر ته په دومره غټه معامله کې په دومره غټه غڼه کې چې نو هغه څه نقصان ورسوي مسلمانان ته چې نو هغه څه نقصان ورسوي نو د هغې تدبیر دا وشولو چې د مخکې نه دوی په حرم باندې چې نو هغه بند شولو نو بیا د الله پیغمبر چې نو هغه په 10 هجري کې چې کله حج را کولو نو په هغه حج په دوران کې کافر مکمل د هغه ځای نه چې نو هغه بهر ول د هغوی چې نو اجازه د سره ونه او بیا د دغې نه وروستو مخکې به چې انشاءالله بیا درس کې دغه کې راشي الله پیغمبر اعلان وفرمایلو چې یوازې چې نو هغه د حرم نه آهسته آهسته بیا د الله پیغمبر وروسته وفرمایل چې حرم خو حرم دی تمام چې نو هغه حجاز کې به چې نو هغه کافر غیر ملت والا سړی چې نو هغه نه پاتې کېږي اخرج اليهود والنصارى من جزيره العرب دا به تاسو ټول چې نو د عرب د جزیره نه چې نو هغه وباسئ او بیا د حضرت چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دور کې دغه کار چې نو هغه تکمیل ته ورسېدو نو ځکه الله وی ان الله علیم الله چې نو هغه پوه دی حکیم او د حکمت خاوند دی الله رب العزت دې ته صحیح پوه نصیب کړي یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان خاوندانو انما المشرکون بیشک مشرکان نجس ناپاک دي فلا يقرب المسجد الحرام پس دې نه را نږدې کېږي مسجد حرام ته بعد عامهم هذا ورست د دې کالنا وان خفتم کچره تاسو یریږئ عیلة د فقر محتاجین فسوف یغنیکم الله نظر د چې مالدار بکړي الله پاک غنیان بکړي الله پاک تاسو لرا من فضله په خپل فضل سره ان شاء کچره غوښتل ان الله بشک الله پاک علیم په حکیم او د حکمت خاوند دی